السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام د دې روانې میاشتې اسلامي نامه محرم الحرام ده. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. عام طور پر دا د اسلامي کلندر وړومبی میاشت ده. نیا سال شروع ہوتا ہے. عموما چې د نوی کال وړومبی میاشت راشي یعنی چې نوی کال شروع شي نو مونږ یو بل له مبارکي ورکوو. بعض جگہوں پہ محرم جمعے کو شروع ہوا ہے، جمعرات کو شروع ہوا. بعضو ځایونو کې محرم په تېرې جمعې یا د زیارت د ورځې نه شروع شوی دی. تېره جمعه چې زه دلته را روان وم نو بهر یو تن ولاړ و، هغه ما له مبارکي راکړو. خو مبارکي د څه څیز ځکه چې په هغه ورځ بیا په عراق کې چاودنې وشوې، په شیعاګانو حملې وشوې چې ګڼ شمېر خلک پکې شهیدان شو. نو د نوي کال په شروع کېدو عموما موږ یو بل له مبارکي ورکوو. خو د قمري کال دا میاشت چې شروع شي نو د مسلمانانو د شرفاو اکثریت چې د امت درد لري د فکر او د یری اظهار شروع کی. او دا ځکه لکه څنګه چې ما وویلې چې په دې میاشت کې چاودنې کیږي، د یو بل مری پریکړې کیږي. او دا ټولو ته پته ده چې په دې ورځو کې د حکومت د اعلانونو د مختلفو فرقو د علماو مشترکه بیانونو باوجود یا خو د شیعاګانو او د سنیانو ترمنځ فساد شروع شي یا بیا چرته نه چرته په تعزیو باندې یا په امام باړو باندې د نورو فرقو د فتنهګرو له طرفه حمله وشي. او اوس خو دا مفاد پرسته ترهګران د پردو په اشاره د شیعاګانو په مجالسونو او په اجتماعاتو باندې حملې کوي او داسې ګڼ شمېر بې ګناه خلک وژني. په دې کې داسې خلک هم شته چې مذهبي مقصد یې څه نه وي یا مذهبي اختلاف نه لري بلکې مقاصد سیاسي وي، حکومت ناکامه کول غواړي.
په عام طور باندې زیاته خطره په لسم محرم وي چې په دې غربي ملکونو کې خو سباله دی او دلته خو څه خطر نشته، خو شرقي ملکونو او پاکستان کې جوړې نن دی. نو په دې ورځو کې خو بعض وخت د ظلم انتها وکړی شي. دا ځل هم د شیعاګانو مختلفو اجتماعاتو باندې حملې شروع شوې دي، او لکه څنګه چې ما وویلې چې په 1 محرم په عراق کې په شیعاګانو حمله شوې وه. پاکستان کې هم په راولپنډي، کراچۍ، کوټه او پسواد کې حملې شوې دي. پرون اخبارونو کې هم خبرونه چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي دي. په پنډه کې خو پرون او هغه بله ورځ هم حملې شوې وې. پرون چې په شیعاګانو کومه حمله په پنډه کې شوې ده، هغې کې 23 خلک وژل شوي دي. شیعاګانو ته چې موقع ترلاسه شي نو هغوی هم همداسې بیا بدله اخلي. عجیبه حالت دی د امت، د رحم قابل دی. همداسې قسم مذهبي او نور اختلافات دي چې په مسلمانانو کې په اندروني طور او د مسلمانانو حکومتونو ترمنځ هم خلیج پیدا کړی دی. بعضې ملکونه داسې دي چې پکې د اقلیتي فرقې حکومت دی، نو اکثریتي فرقه په د سخت رد عمل اظهار کوي چې نتیجه بیا د ګوله بارود استعمال وي. اقلیتي فرقې ته چې موقع ترلاسه شي نو هغه په اکثریت حمله وکړي. نو داسې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نامه یا بیا د باغیانو د راپرځولو په نامه حکومت هم بے گناه خلک وژني بغیر د سوچه. چاودنې کېږي، بمبارۍ کېږي، ډزې کېږي، کورونه ورانېږي، او هم د خپل ملک زرګونه کسان ووژلی شي. په شام کې نن سبا همدا کار روان دی. همدا وجه ده چې د اسلام خلاف کم قوتونه دي هغوی ښه ازاد شوي دي چې څه یې په زړه راضي کوي. د مسلمانانو ترمنځ همدا اختلاف او په دوی کې د اتحاد فقدان په فلسطین باندې د اسرائیل د حملې وجه ده. یو اسلامي ملک هم داسې نشته چېرته چې د مذهبي یا سیاسي اختلاف په بنیاد ټول اخلاقي قدرونه نه وي پاماله شوی، یا چېرته چې د یو بل خلاف د ظلم ویرونکي داستانونه نه دي لیکلي شوي. نتیجه دا ده چې په یو بل باندې خو په څه نه څه صورت کې دا ظلم چې کوم روان دی د دې په وجه بیروني اسلامي قوتونه هم په اسلامي ملکونو لګیا دي خپله دایره تنګوي. کاش که مسلمانان لږ د عقل نه کار واخلي او رایوځای شي، د خپلو د اسلافو نه د څه سبق زده کړي. تاریخ موږ ته د دوی په باره کې څه وایي؟ کله چې د حضرت علي او د حضرت معاویه ترمنځ جنگ روان و نو د روم اسلام مخالف حکومت دا وګڼل چې د اسلام قوت ګینې کمزوری شوی دی، نو ځکه خپله نامه ښه کولو دپاره په دوی باندې د حملې منصوبه یې جوړه کړه.
حضرت معاویه ته چې معلومه شو نو هغه د روم باچا ته پیغام ولېږلو چې زمونږ ترمنځ د اختلافاتو نه د فایده اوچتولو دپاره حمله کولو کوششونه کې که ودې کړه نو زه به د حضرت علي د طرف نه उन सहाबा का تا سره جنگ کوونکی وړومبی جرنیل به یم. और आज ये लोग मुखालफिन के साथ मिलकर इस्लामी हुकूमतों के खिलाफ نو دا رد عمل و د هغه صحابه چې د چا طرف ته موږ ځان منسوبه وو او نن دا خلک دي چې د دشمنانو سره یو ځای د اسلامي حکومتونو خلاف منسوبې جوړي او بیا هم مسلمانان دي. या उस तबके का जो शर फैलाने वाला है په یو کار چې دوی عالمان یعنی چې په نامه عالمان دي یا بیا هغه طبقه چې شر خوري कि कायम करदा जमात के खिलाफ मनसूबाबंदी یو بل سره اتفاق لري نو هغه د هغه جماعت خلاف د منسوبې جوړولو کار دی چې مسیحي محمدي قائم کړی دی. उनको जबरदस्ती दायरा इस्लाम से खारिज करना इन लोगों को ये जरा भी खौफ नहीं یعنی دا خبره چې دا احمدیان چې په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې پوخ ایمان او یقین لري دوی د په زور د اسلام د دایره نه د خارج کړی شي. करने का दावा करते हैं उसके دوی خلک لږه هم ویره نه لري چې د کم نبی کلمه وایي कि क्या یا چا دپاره چې د ژوند او د عزت قربانولو دعوې کوي د هغه په دې ارشاد د لږغورو کې सिर्फ एक साहबी के लिए नहीं था د دې خبرې خو لږ پروا هم دوی نه کوي چې دې باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه فرمایلی دي. دا یو اصولي حکم دی چې صرف یو صحابي دپاره نه و چاته چې دا ویلی وو چې تا د خلکو زړه سیرلی دی چې خبر شوی چې هغوی کلمه د زړه د اخلاص نه وایي یا هسې د یرې نه. کاش چې دا خلک پوه شي او دا کم خلک چې عالمان بللی کېږي دوی دې د خپل د علم د خول نه بهر روزي और हक बताने की कोशिश करें خلک ګمراه کولو په ځای دی هغوی ته د انصاف او د حق لاره دی وښیي तमाम او هغه جری الله سره د ځان وتړي जुल्म و तअद्दी को ख़त्म करें چې د और मजहबी जंगों के तसव्वुर को ख़त्म करके ټولو فرقه بندیانو او بیا د هر قسمه د ظلم خاتمه دی وشي. मसीह ज़मान के बताए हुए तरीके دوی ته پکار ده چې د مذهبي جنگونو تصور د ختم کی او د اسلام ښکلی تعلیم د هغه طریقې مطابق خور کی چې د زمانه امام خیال ده چې داسې د دشمنانو طاقت ختم شي او هغوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنډې لاندې راشي. और मेहदी ज़मान के चंद हवाले ما خبره د محرم د ذکر نه شروع کړې وه دا وخت به زه ستاسو مخې ته د مسیح موعود علیه السلام वो अहमदी भी सुन लें ځینې حوالې وړاندې کوم چې تاسو ټولو ته دا خبره صفا شي او نوې احمدیانو او ظلمو ته د هم معلومه شي چې څرنګه حضرت مسیح موعود علیه السلام किस तरह د مشرانو د زبرګانو عزت قائم کړی دی किस तरह सहाबा के او څرنګه دوی د صحابه او مقام پیژندلی دی शिया सुन्नी के फ़र्क को मिटाया د अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक شیعګانو او د سنیانو ترمنځ فرق دوی څرنګه ختم کړی دی बसते हैं او څرنګه د الله په حکم د ځمکې په لمن وجود لرونکي ټولو مسلمانانو ته په یو لاس د امت واحده په تور د جمع کېدو طریقه خیاله ده. عمده شان چې کم غیر احمدیان دي او بعض وخت زمونږه रहमाओ बैनहुम के خطبې زمونږه خبرې اوري बनने के लिए هغوی ته د هم معلومه شي چې په دې زمانه کې د رحما بینهم कुछ गौर करें اصلي تصویر جوړېدو دپاره मुसलमानों को حقیقي تعلیم څه دی. सिर्फ ज़ाहिर دوی ته پکار ده چې غور وکړي या फिर दहशतगर्दी تر څو به د مسلمانانو د کمزورۍ ویر دوی کوي یا د ظاهري جلسې جلوسونو او د دهشتګردۍ په ذریعه به دا ګڼي چې لکه دوی د اسلام د خدمت حق ادا کو. तक दुश्मन को अपनी बेनतीजा और जालमाना कार्रवाइयाँ د خپلو بې نتیجه او ظالمانه کاروایانو په ذریعه به تر څو دوی دشمنانو له په اسلام باندې د حملې کولو موقع ورکوي. बस चाहे मुसलमान ममालिक की बदअमनी और बेसकूनी अपने मुल्कों में एक दूसरे پس مسلمان ملکونو کې या
इस्लाम दुश्मन ताकत मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह से کې د بدامنۍ او د بېسکونۍ और क़याम अमन का इलाज او د یو بل باندې د ظلم लोग को दोबारा कायम करने की ताकत په وجه सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए उस फरिश्तादे के पास है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम پس مسلمان ملکونو کې بدامنۍ او بېسکوني یو بل باندې د ظلم په وجه ده او که د اسلام د دشمنانو په مسلمانانو باندې د ظلم په وجه خو د دې حل د امن د قیام علاج او د مسلمانانو د روب قائمولو طاقت صرف او صرف د الله د طرفه را لېږلی شوی هماغه तमाम सहाबा के मुकाम रोशनी डालते हैं وجود ته حاصل دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی عاشق دی او په ټوله دنیا کې د هغوی د تعلیم د خورولو میشن دپاره مقرر کړی شوی دی कि हमें उसे बचाना है दुनिया को इस्लाम का पैगाम पहुंचाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले लाना है तो फिर او لکه څنګه چې ما وویل چې د دوی یو څو اقتباسات به تاسو ته उस इस्लाम की तालीम पर अमल करना होगा जो وړاندې کوم چې د ټولو صحابه په مقام باندې फिरका नहीं رڼا غورځوي دا وخت کې مسلمانان غواړي چې د هغوی حیثیت دوی ومنلی شي د دوی ऐसा सितारा था اعتبار دې جوړ شي और रहनुमाई मिलती थी اسلام د دشمنانو د حملو نه بچ شي او دنیا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورسول شي چې د هغوی د جنډې لاندې د ټول خلک راغونډ شي نو د دې لپاره ضروري ده چې د شیعه او د سني فرق د ختم کړی شي حضرت صلی الله علیه وسلم ने د فرقو په بنیاد چې کومې مختلفې ډلې جوړیږي نو دا ختمول پکار دي او د اسلام هغه تعلیم باندې عمل پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځان سره روړی و چې پکې یوه فرقه هم نه وه او چرته چې هر صحابي د قربانۍ مثال وو د نیکۍ او د تقوا نمونه وو یو داسې روښانه ستوری و چې د رهنمایۍ رڼا به پکې پړکېده अगर ये होगा خو په دې صحابهو کې بعضې داسې هم و چې د رسول الله دپاره د چا مرتبه د نورو نه اوچته وه د حضرت ابوبکر صدیق مقام ته چې کومه بلندي خدای پاک او और हर सहाबी और हजरत सल्लल्लाहु رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم मुकाम ورکړی دا هغه بلی چاته هم نشي ترلاسه کېدی همداسې د حضرت عمر د حضرت عثمان د حضرت علی او د حضرت امام حسین او د امام حسن مقام دی چې درجه په درجه همداسې راځي پس پکار ده چې د صحابه مقام د حفظ مراتب سره وکتی شي او که داسې وکړی شي نو هر قسمه فساد به ختم شي همدا ټول فرق ختمولو دپاره په آخرینو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شوی دی چې موږ ته د هر صحابي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر قرابتدار مقام خوله دی खिलाफत की आयात नाज़िल او هغوی عزت او تکریم یې قائم کړی دی مسیح موعود علیه السلام په سر الخلافه کې فرمایلی دي ترجمه یې دا ده مال دا علم راکړی شوی دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ټولو صحابهو کې بلندترین شان او اعلی مقام لرلو او بېشکه چې وړومبی خلیفه و د دوی په باره کې नबी तो न थे मगर د خلافت آیتونه نازل شوي دي بیا هم بصر الخلافه کې مسیح اسلام فرمایي قسم په خدای چې دوی د اسلام آدم ثانی او د خیرالانام وړومبی مظهر وو دوی نبی خو نه وو خو د نبیانو او د رسولانو قوتونه په دوی کې موجود وو रज़ी ताला سر الخلافه کې مسیح اسلام مزید فرمایلی دي چې الله پاک ته معلومه وه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې د ټولو نه زیات بادر متقي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو نه زیات خوښ او فتمن جرنیل وو और शुरू से ही د سید الکائنات په محبت کې دوی فنا وو गमगुसार او د شرور سره د هغوی غمګسار او د هغوی په کارونو کې د هغوی مددگار وو इसलिए अल्लाह ताला ने الله پاک د تنګۍ په زمانه کې د دوی په ذریعه خپل نبی له تسلی ورکړې وه का के नाम او د دوی دپاره د صدیق نامه مخصوصه کا دوی د نبی علیه السلام مقرب جوړ کړی شو او الله دوی ته د ثانی حسنین خلت عطا کو फिर او د خپلو خاصو بندگانو کې ज़ाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु کې دوی شامل کړي وو खलीफा بیا ملفوظاتو کې یو ځای کې مسیح اسلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم अबू तज्जार په وخت کې خلیفہ اول چې
ملک التجار و مسلمان شو او بے نظیره مدد یې داوی وکړو. دوی ته دا درجه حاصله شوه چې صدیق وبللی شو. وړومبی رفیق او بیا وړومبی خلیفه هم دوی وو. روایتونو کې راغلی دي چې دوی د تجارت نه واپس را روان وو نو لا مکې ته نه وو را رسېدلي چې په لاره کې ورته یو سړی مخې ته راغو. هغې نه دوی تپوس وکړو چې څه نوی تازه شته. هغه ورته وویل چې نور خو څه نشته، خو ستا هغه ملګري د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هملته ودرېدو او ویې فرمایل چې که هغه دا دعوه کړې ده نو رښتونه دی. مسیح اسلام فرمایي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکړی وو، خو بیا وګورئ چې الله د دې جزا هغوی له څه ورکړه. د ټول عرب باچایي هغوی له عطا کړې وه او د هغوی په لاس یې اسلام یو ځل بیا را ژوندی کړو او د عرب مرتدان یې یو ځل بیا را وګټل. هغه څه هغوی له عطا کړه چې د چا ورته پام هم نه و ګرځېدلی. بیا حضرت عمر باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي تاسو خبرې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درجه په صحابهو کې څومره لویه ده، ان تر دې چې بعض وخت به د هغوی د رای موافق به قرآن هم نازل کېدو او د هغوی په باره کې دا حدیث دی چې شیطان د عمر د سوري نه هم تښتي. بل حدیث دا دی چې که ما نه پس څوک نبي کېدی شو نو هغه به عمر و. او دریم دا حدیث هم دی چې تیرو امتونو کې به محدثین وو او په دې امت کې که څوک محدث شته نو هغه عمر دی. بیا د حضرت عمر باره کې مسیح اسلام فرمایي چې هغوی ته به هم الهام کېدو خو په دې هغوی ځان ته څه ډېر اوچت نه کته. یعنې که الهام کېدو نو دا یې نه ګڼل چې لکه زه هم څه یم. او امامت حقه چې د اسمان خدای په ځمکه قایم کړی و په هغې کې د شراکت شوق نه لرلو. یعنی کم مقام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی وو نو د خپل د الهام په زور هغې کې د شراکت سوچ نه لرلو بلکې ځان د رسول الله ادنا چاکر او غلام ګڼلو. ځکه الله پاک په خپل فضل دوی ته د امامت حقه نیابت عطا کو، یعنی د خلافت خلت ورته عطا کو. بیا حجت الله کې مسیح اسلام فرمایي د عربانو دا ترجمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې په سوري کې دوه کسان داسې ښخ دي چې نیکان وو، پاک وو او خدای پاک هغوی په ژوند او په وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیقان ګرځولي دي. یعنی وفات نه پس هم هغوی سره جغد ښخ شوی دي. پس هم دا رفاقت دی چې تر اخره سرته رسولی شوی دی او د دې نظیر به تاسو ته چېرته ښکاره نه شي. پس مبارکې دې شي هغوی ته چې ژوند یې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی و. بیا هم د هغوی په ښار کې د هغوی په ځای خلیفه مقرر کړی شو او بیا د هغوی روزې سره جغد ښخ کړی شو. د هغوی د مزار بهر سره جوړ کړی شو. د قیامت په ورځ به هم هغوی سره راپاسولی کېږي. بیا د سر الخلافه حواله ده. مسیح اسلام فرمایي زما رب په ما دا ظاهره کړې ده چې حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر او حضرت عثمان ایمان لرونکي ډېر نیکان خلک وو او په هغو خلکو کې شامل وو چې الله منتخب کړي وو او د خپل عنایاتو دپاره یې مخصوصه کړي وو. قسم په خدای چې هغه خدای د ابوبکر، عمر او عثمان نه د اسلام د دروازې او د خدای د فوج د وړومبي صف جنګیالي جوړ کړي وو. بیا د حضرت علی باره کې مسیح اسلام فرمایي دوی ډېر متقي، پاک صاف او هغه خلکو کې شامل وو چې په خدای ګران دي، د ښه خاندان وو او د خپلې زمانې سردارانو کې شمیرل کېده.
د غالب خدای شیر وو او د مهربان خدای ځوان وو ډیر سخي وو صفا زړه لرلو دوی هغه منفرده بادر وو چې د جنگ په میدان کې به د خپل ځای نه خوځېده که مخې ته ورته د دشمنانو پوره فوج هم ولاړ وي دوی د قسم پرسه ژوند تیر کړی وو او په پرهیزګارۍ کې لوی مقام حاصل کړی وو په مال او دولت ورکولو کې هم غم لري کولو کې او د یتیمانانو مسکینانو او د ګاونډیانو خیال ساتلو کې به دوی د ټولو نه وړاندې وو په مختلفو جنگونو کې به د بادرۍ کارنامې دوی نه ظاهرې دي د تورې او د نیزې په جنگ کې دوی ته کمال حاصل وو او ورسره دوی شیرین بیانه او فصیح اللسانه هم وو یعنی تقریر یې په فصاحت او بلاغت کې داسې وو چې په عامو خلکو کې مثال نشته د دوی کلام به د دوی کلام بزره کې راخښ شو او د خپل کلام په ذریعه به دوی د ذهنونو نه زنګ لرې کولو د دلیل نور به پکې روښانه او د دلیل د نور نه به روښانه که د هر اسلوب نه دوی واقف وو او که څه قسمه معاملې کې به څوک صاحب فضیلت به وو نو دوی طرف ته به د مغلوب په شان سره د معذرت راتلو دوی په هره خوبۍ او د فصاحت او د بلاغت په طریقو کې کامل وو څوک چې د دوی د کمال نه انکار کوي هغه لکه د بې حیايۍ په لاره روان شو مجبور سره د همدردۍ ترغیب به دوی ورکولو او د هر قناعت کوونکي یا بیا په اصرار غوښتنه کوونکي باندې د روټۍ خوړلو حکم دوی ورکړی وو یعنی د قناعت کوونکي خیال به هم دوی ساتلو چې څوک غوښتنه نه کوي او چا که په ضد سوال کولو نو د هغه خیال به هم دوی ساتلو دوی د الله مقربینو کې شامل وو همدا شان دوی په هغه خلکو کې شامل وو چې د کاسه فرقان نه پین نوش کوونکو کې د ټولو نه وړاندې شوي وو یعنی د قرآن د دقیقو نکاتو د معرفت عجیبه فهم دوی ته حاصل شوی وو یعنی د قرآني علومو دوی ډېر فهم او ادراک لرلو مکې نه مدینې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کردار باره کې مسیح اسلام فرمایي هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر خوږ خپل چې د وجود خمیر یې د ایمان او د محبت نه ختلی وو د جانبازۍ په طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشاره د هغوی په بستره کې په دې غرض سملاستو چې د دشمنانو جاسوسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تک څه تفتیشونه کی او مغوی د رسول الله وګڼي او داسې د قتل لپاره د ایثار شي فارسی کې مسیح اسلام وایي چې ترجمه دا ده چې هیڅوک هم د چا دپاره خپل سر نه پرې کوي او نه ژوند بیلي خو د عشق په وجه خلک دې کار ته ډېر په شوق او په خلوص غاړه کېږدي بیا مسیح اسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره خپل مشابهت بیانوي فرمایي چې زه علی او حسین سره یو لطیف مشابهت لرم دې راز نه د مشرق او د مغرب د رب نه بغیر بل هیڅوک هم خبر نه دی او یقینا زه علی او د هغوی دواړو زامنو سره مینه لرم او د هر هغه چا دشمن یم چې د هغو سره دشمني لري بیا د حضرت حسن او د حضرت حسین په باره کې چې د دوی دواړو خپل مقام او خپلې کارنامې وي مسیح اسلام فرمایي زما په دانست کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ډېر ښه کار کړی و چې د خلافت نه یو طرف ته شوی و په زرګاو خلک مخکې نه مړه شوي وو د هغوی دا خوښه نه وه چې نور خلک دې پرې ووژلی شي نو ځکه هغوی معاویه سره صلح وکړه
د حضرت حسن دې فعل نه چونکې په شیعګانو ضد راځي نو ځکه هغوی دوی نه پوره نه دي راضي شوي یعنی د حضرت علی اولاد خو دوی وو خو د هغوی په باره کې د حضرت حسین غوندې خبرې نه کوي ځکه چې هغوی نه پوره خوشحاله نه دي خو مسیح اسلام فرمایي چې موږ خو د دواړو ثنا وایو یعنی د دواړو تعریف کوو اصل خبره دا ده چې د هر چا بیل بیل قواوي نو د امام حسن دا خوښه نه وه چې په مسلمانانو کې د جنگ نور زیات شي او نورې وینې دې وبهیږي نو هغوی امن پسندي په نظر کې وساتله او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا خوښه نه کا چې د یو فاسق او د فاجر په لاس د بیعت وکړي ځکه چې دینه په دین کې خرابې راځي نو د دواړو نیت نیک وو انما الاعمال بالنیات دا بیله خبره ده چې د یزید د لاسه هم د اسلام طریقې شوې ده او دا د الله فضل دی که هغه غواړي نو د یو فاسق د لاسه هم ترقي وشي د یزید زوی نیک بخته وو یعنی نیک سړی وو یو بل ځای کې مسیح اسلام فرمایلی دي چې دا خبره همیشه یاد ساتل پکار ده چې انبیاء علیهم السلام عمدارنګ د الله نور راستبازه او رښتونی بندگان دنیا ته د یو نمونه په تور راځي او کم سړی د هغوی د نمونه مطابق عمل کولو کوشش نه کوي خو هغوی ته سجده کولو ته او هغوی خپل حاجت روا منلو ته فورا تیار شي یعنی نمونه خو نه خپلوي خو سجدې ورته شروع کړي او دا ګڼي چې حاجتونه به دوی پوره کوي نو هغه به د الله په مخ کې چېرې هم د قدر قابل نه وي بلکې هغه به وګوري چې د مرګ نه پس هغه امام به هماغه نه بیزاره وي همداسې هغه خلک چې د حضرت علی یا د حضرت امام حسین درجه داسې زیاتوي لکه چې د هغوی پرستش کوي نو هغوی د حضرت امام حسین په متبعینو کې شامل نه دي او په دې امام حسین هغوی نه خوشحاله دی نه شي انبیاء علیهم السلام همیشه د نمونه د په تور راځي او رښتیا هم دا دي چې د پیروۍ نه بغیر د هغوی د پیروۍ نه بغیر هیڅ هم نشته یعنی اصل څیز دا چې د نیکانو او د خصوصا د انبیاو په طریقه د انسان قدم کیدي بیا مسیح اسلام فرمایي احمدیانو ته دا نصیحت دی ځکه چې یو احمدي د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ باره کې څه خبره کړې وه نو چې حضرت مسیح اسلام ته خبر شو نو هغوی ډېر خفه شو او احمدیانو ته یې وفرمایل چې واضح دي شي چې د یو سړي د کارت په ذریعه ماته دا اطلاع راغلی ده چې بعض نادانه چې ځان زما جومات سره منسوبوي هغوی د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ باره کې دا کلمات په خوله راوستي دي چې هغوی چونکې د وخت خلیفه یعنی د یزید بیعت نو کړی نو ځکه هغوی باغي وو او یزید په حق وو لعنت الله علی الکاذبین مسیح اسلام فرمایي زه امید نه لرم چې زما د جومات د راستبازو د خولې نه داسې خبیث الفاظ براوتي وي خو ورسره دا خیال مې هم زړه ته راځي چې چونکې شیعګانو په خپلو وردونو تبرع پلان تان کې زه هم شامل کړی یم یعنی ما ته هم کنځله کې یو بد رد وی نو کیدی شي چې چېرته کمکله بې تمیزه د صفیانه خبره په جواب کې صفیانه خبره کړې وي لکه څنګه چې بعض کمکله مسلمانان د رسول الله په شان کې د چېرته یو عیسائی د بدزبانۍ په جواب کې د حضرت عیسی علیه السلام په نسبت سخته خبرې وکړي بهرحال د دې اشتهار په ذریعه زه خپل جومات خبروم چې زما اعتقاد دا دی چې یزید د طبع نه ناپاکه د دنیا چینجی او ظالم وو او د کومو معنو پورو څوک مومن بلل کېدی شي هغه معنی په هغه کې نه وي مومن کېدل څه آسان کار نه دی د داسې خلکو په باره کې خدای پاک دا وایي
قالت الأعراب آمنا लोग होते हैं قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. और जो अपने खुदा مؤمنان خو هغه یي چې په زړونو یې ایمان لیکل شوی وي तारीफ और तंग او रस्सी को څوک खुदा چې के लिए इख्तियार करते خپل خدای او د هغه رضا په هر څیز हर एक مقدمه चीज کړي जो बुत की तरह खुदा से रोकती है او خدای د پاره د تقوا تنګ لارې اختیاري आमाल फासकाना हो د هغه په مینه کې ځان هیر کی او هر هغه څه چې د بت په شان د خدای نه دوی لري کوي کاغه اخلاقی حالت دی که فاسقانه اعمال دي یا غفلت دی یا سستی ده دا د هر څه د ځان نه لري کی धोखा कर दिया خدا خبره بد نصیب یزید ته چرته حاصلې وي ها خو د دنیا مینه روند کړي وو خو حسین طاهر مطهر وو او په जिनको खुदा ताला ने هغه زبرګانو کې شامل وو چې الله په خپل لاس صفا کوي او د خپل مینې نه ډک کړي وي او بهشکه چې هغوی जर्रा कीना रखना د جنت سردارانو کې شامل دي هو هغوی سره یو ذره کینه ساتل هم और सब्र और د سلب ایمان موجب کیدی شي इबादत हमारे लिए उसवा हसना د هغه امام تقوا د خدای مینا صبر استقامت زهد او عبادت موږ د پاره یو نیک نمونه ده हम उस मासूम او هغه معصومه ته چې کوم هدایت حاصل شوی وو موږ د हो गया वो दिल د هغه اقتدا کوونکیو تبا شو هغه زړه چې د هغه دشمن دی او کامیاب شو هغه زړه چې په عملی رنگ د هغه مینه ظاهري शुजात और तकवा او और मोहब्बत د هغه ایمان इन निकासी तौर पर काम اخلاق شجاعت تقوا استقامت او د خدای आईने में एक खूबसूरत इंसान का नक्श د مینې نقشونه په انعکاسي طور से पोशीदा हैं कौन जानता है उनका वही سره د کامل پیروي ځان کې داسې ظاهري لکه څنګه چې یو صفا آینه کې د یو ښکلی انسان نقش وي دا خلک د دنیا د سترګو نه پناه دي क्योंकि वो शनाख्त د دوی قدر نوما خبر دي چې په دوی کې شامل دي د دې دنیا سترګې هغه نشي پیژندې ځکه چې هغه د دنیا نه ډېر لري دي د حسین गरज ये अमर د शहादत وجه همدا و چې هغه پیژندل شوی نه و دنیا کم پاک اوسبرګ انسان سره د هغه په خپل زمانه کې مینه کړې ده چې حسین سره هم مینه کړې وي या किसी और बुजुर्ग دا जो د انتهایی درجه شقاوت او د بېایمانه خبره ده چې د حسین رضی الله تعالی عنہ تحقیر دی وکړي شي او هر څوک حسین یا د پاکو امامانو کې د بل چا تحقیر کوي د هغوی په نسبت د استخفاف څخه کلمه په خپل خوله راولي هغه خپل ایمان ضایع کوي ځکه چې الله د هر هغه تن دشمن شي کم چې د هغه د نازولو سره دشمنی لري که یو سړی ماته بدرد وي نو د دې په جواب کې د خدای نازولي زبرګانو کې د چا مبارک سخت خبره کول ډېره لویه ګناه ده په داسې موقع ښه بدای چې درګذر دی وکړي شي او د کمک له دشمن لپاره د دعا وکړي شي ځکه چې که دوی خلکو ته پته وي چې زه د چا د طرفه راغلی یم نو چېرې بیا هم ماته بد نه ویلی अपनी आल का लकब निहायत मौजूद है द्रूशी में पढ़ते हैं आलिम بیا مسیح اسلام فرمایي چې د خدای پاک نازولو او د هغه مقبولینو لپاره د روحاني آل لقب ډیر موضوعونه دی په درود شریف کې چې علي محمد مونږ وایو نو مسیح اسلام فرمایي چې دا لفظ د خدای پاک نازولي مقبولینو لپاره راغلی دی او دا روحاني آل دلته د حضرت امام حسین او د حسن ذکر دی یا د اهل بیت چې जिसको किसी गासिब का हाथ कसद नहीं कर सकता چې دوی ته چې دی روحاني آل ته د خپل روحاني نکنه روحاني وراثت حاصلېږي बस ये सिफली ख्याल او دا روحاني وراثت هغه وراثت دی چې د یو غاصب لاس هم غصب کولی نشي او دوی د هغو باغونو وارثان دي چې ورباندې څوک ناجایزه قبضه نشي کولی پس دا سفلي خیال په بعضو اسلامي فرقو کې په داسې وخت راغلی دی چې د هغوی روح مړ شوی دی او چاته چې په روحاني طور د آل کېدو نه هیڅ برخه نه ده حاصله شوې د روحاني مال نه لاوارثه کېدو په وجه د دوی عقل ختم شوی دی खुदा के زړونه مقدر او کوتابین شوي دي और इसमत और अइमतुल खुदा थे په دې خبره به کوم ایماندار څه شک ولري چې حضرت امام حسین او حضرت امام حسن رضی الله عنهم د خدای پاک زبرګان د کمال सो अहले
د عفت او د عصمت خاوندان او ائمه الهدى یعنی د هدایت امامان وو. دوی که د نسل تعلق حضرت صلی الله علیه وسلم کے په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم آل نه وي، نو بیا هم د روحاني رشتې په لحاظ په اسمان باندې دوی د رسول الله آل بلل شوي وو، او په دې وجه د هغوی د روحاني مال وارثان وو. چې د فانی جسم یو رشته وي، نو د روح هیڅ رشته نشي کېدی. د حدیث او د قرآن نه ثابته ده چې د روحونو هم رشتې وي، او د ازل نه د دوی کې دوستی او دشمنی هم شته. اوس یو هوښیار بنده په خپله سوچ کولی شي چې آیا لازواله او ابدي طور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آل کېدل د فخر خبره ده، یا صرف په جسمانی طور آل رسول کېدل چې بغیر د تقوا، د طهارت او د ایمان هیڅ حیثیت نه لري. دینه د څوک دا ونه ګڼي چې ګینې مونږ د رسول الله د اهل بیت کسر شان کوو. یعنی مسیح اسلام فرمایي چې د جسمانی آل کېدو په مقابله کې د روحاني آل کېدو مقام ډېر اوچت دی. نو فرمایي چې دینه د څوک دا ونه ګڼي چې ګینې مونږ د اهل بیت کسر شان کوو، بلکې دې خبرې نه زمونږ مدعا اصل کې دا ده چې حضرت امام حسن او حضرت امام حسین او د حضرت امام حسین د شان لایق خبره صرف دا نه ده چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی آل وو، ځکه چې که د روحانی تعلق نه بغیر جسمانی تعلق هیڅ حیثیت نه لري. یعنی دا د هغوی شان نه دی چې هغوی په جسمانی لحاظ د رسول الله آل وو، اصل سیز روحانی تعلق دی. نو بیا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حقیقی تعلق هم د هغو خپلوانو دی چې په روحاني طور هم د هغوی آل کې داخل دي. د رسولانو معارف او انوار د هغوی د اولاد حیثیت لري چې د هغوی د وجود نه پیدا کیږي. یعنی اصل سیز د هغوی تعلیم، معارف او روحاني نور دی چې د هغوی د وجود نه منتشر کیږي، او د هغوی منونکو کې هغه اصل سیز وي. کم خلک چې د هغو معارف او انوارو نه نوی ژوند حاصلوي او د هغو انوارو په ذریعه یو نوی پیدایش ورته ترلاسه کیږي، هماغه دي چې په روحاني طور آل محمد بللی کیدی شي. پس هر احمدی، هر مسلمان که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیم عمل کوي او د هغوی نور نه فیضیابه کیږي، نو د هغوی په حقیقي تعلیم عمل کوي، نو هغه به آل محمد کې شمیرل کیږي. پس دا هغه حقیقي طریقه ده چې په کار د هر مسلمان د په عمل وکړي، یعنی د هر زبرګ مقام دی وپیژني او د هغه عزت دی وکړي، احترام دی وکړي، یو بل سره جګړې فسادونه ختم کړي. ایس بید نه ده چې دا کم فساد مسلمانانو کې روان دی چې دوی د یو بل مری پرې کوي، په دې کې د اسلام مخالفو قوتونو لاس وي چې پیسې ورکوي او په مسلمانانو کې فساد جوړوي، یا په خپله پکې شامل شوي دي او دا هر څه کوي لګیا دي. د شیعاګانو باندې چې کومې حملې کیږي یا په جماعتونو چې کومې حملې کیږي، دوی کې د هغو تنظیمونو لاس دی چې حکومت ورته ترهګر وي، او دې ترهګرو په باره کې د حکومتونو رپورټونه په پاکستان کې هم دا دي چې دوی کې بعض داسې خلک شامل دي چې اړو مسلمانان نه وو او د بهر نه صرف د فساد جوړولو لپاره راغلي وو. الله دې په امت رحم وکړي او دوی ته د یو کېدو توفیق عطا کړي. احمدیانو ته به زه دا ویل غواړم چې د نورو فرقو والا خو د یو بل نه بدلی اخلي، یعنی که یو حمله وکړي نو بل هم تنه بدله اخلي او حمله پې وکړي، خو د مسیح موعود علیه السلام د بیعت کولو په وجه دا ټولو فرقو والا چې یو ځای کم ظلمونه په مونږ کوي، نو د دې په جواب کې د بدلې خیال هم پکار دی چې زموږ ذهنونو ته را نشي. چې د کومې خبرې ضرورت دی هغه دا ده چې
زمونږ هر تن د هر ظلم نه پس په نیکۍ او په تقوا کې د ترقیو کی او مخکې نه دې هم زیات تعلق د الله سره جوړ کی او په دعاګانو د سر شي. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د قربانۍ کما عملی نمونه زمونږ مخې ته قایمه کړې وه، هغه موږ ته لاره ښیي. په دې بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی خپل یو شعر کې جماعت ته داسې نصیحت فرمایلی دی چې وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو. یعنی پرېږدي چې دشمنان هم تیرونه وورئ، ځکه چې دا خو ډېره ارزانه بیه ده چې موږ نه دوی حسین جوړوي او پخپله یزیدان کیږي. پس حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې مسیح موعود علیه السلام هم ورته فرمایلی دي چې دوی به د جنت د ځوانانو سردارانو کې شامل وي. دوی موږ ته د صبر او د استقامت د سبق په ذریعه د جنت لارې ښیلی دي. دې میاشت کې هر احمدي ته ځان دپاره د صبر او د استقامت دعا نه علاوه د دشمن د شر نه د بچ کېدو دپاره د رب کل شان خادم او که رب حافظ نی منصور نی ورهم نی دعا هم ډېره کول پکار ده. ما مخکې هم دا ویلي وو چې محفوظه پاتې کېدو دپاره دا دعا ډېره ضروري ده. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم ویل هم پکار دی. درود شریف باره کې ما تېره جمعه هم او هغې نه مخکې هم اکثر دا خبره ما کړې ده چې دې طرف ته توجه کوي. خدای پاک د هر احمدي په خپل امان کې وساتي. دا کم دشمنان چې زموږ خلاف منصوبې جوړوي د هغوی خلاف د زموږ تایید او مدد وکړي او خپل رحم د جماعت او په خپل رحم د جماعت هر تن د دشمنانو د شر نه بچ وساتي. هره منصوبه او هر شر چې دا دشمنان د جماعت احمدیه دپاره جوړوي خدای دې په دوی راولي. الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي آل کې شامل کی، لکه څنګه چې مسیح اسلام فرمایلی دي چې اصل مقام د روحاني آل دی. که جسمانی رشته قائمه ده نو دا یو انعام دی، خو که جسمانی طور باندې د رسول آل کېدو نه باوجود څوک د روحاني آل جوړېدو دپاره کوشش نه کوي نو هېڅ چېرې هم د هغو برکتونو نه فیضیاب کېدی نه شي چې د کومو واده خدای پاک رسول الله سره د تعلق په وجه فرمایلی ده. موږ ته هر وخت خپله جایزه اخیستل پکار ده. کله چې هم د درود وایي نو دا کتل پکار دي چې موږ د درود نه فیضیاب کېدو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیم تر کومه حده عمل کوو. د زمانې د امام د بیعت نه پس موږ د قرآن حکومت په خپل سر څومره منلی دی. خدای دې وکړي چې دا د زبرګانو د مقام ذکر په موږ د مخالفینو د سختۍ او ظلمونه او د بعضې حکومتونو د دې ظلمونو برخه جوړېدل د موږ خدای ته نور هم جوخت کړي او زموږ قربانۍ دې د سید فطرت خلکو دپاره د احمدیت کې د شاملېدو سبب وګرځي او موږ د احمدیت یعنی د حقیقي اسلام د فتوحاتو نظارې وګو. اسرائیل چې دا کم ظلم په فلسطینیانو روان کړی دی چې ما یې مخکې هم ذکر کړی و، نو دې دپاره هم دعا کوئ چې خدای پاک دې دا بې ګناه خلک د هر قسمه ظلم نه بچ کړي. د اسرائیل طرف نه دا بیانونه راځي چې مونږ د ویرې په حالت کې نشو اوسېدی، نو ځکه مونږ په فلسطینیانو حمله کړې ده. یعنی مخکې په خپله پې حمله وکړه او چې هغوی ورله جواب ورکړو نو وایي چې دوی مونږ یروي. عجیبه زور دی او عجیبه طریقه ده چې د دې دنیا خلکو خپله کړې ده. او دا صرف ځکه لکه څنګه چې ما وویل چې مسلمانانو کې وحدت نشته. الله دې پرې رحم وکړي چې د دې بې ګناهو فلسطینیانو
الله دې رحم پې وکړي او په دې بې ګناهو فلسطینیانو دې هم رحم وکړي او دوی دې د هر قسمه ظلم نه بچ کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.